نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت اویس قرنی رحمت الله علی ته چې کوم الله پاک کم بلند مقام ورکړو هغه ولا راز آیت ته بلند مقام ولې ملو شو. ناظرین کرام، حضرت اویس قرنی رحمت الله علی د یو بزرگ تیر شوی دا تابعین نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ مندلی وا، خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیارت په خپل سترګو کړی نو ځکه صحابیت درجه ته ملو شوی نو البته کبار تابعینو کې ته شمارو. دا د یمن علاقې قرن کې اوسېدو، د مور پلار ډېر خدمت به کولو، چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت ورته رسېدلی و، هغه به ایمان راوړی، خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل سترګو کتلی نه و، نو ډېر اشتیاق و. په یو موقع کې د خپل مور پلار نه اجازت واخیسته چې زه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دیدار کوم، ما ته اجازت راکړه. مور خو ته اجازت ورکړه، خو ورته ویلې چې زه بیل یم، زر واپس راشه. نو الله شان دا چې کله دا مدینه طیبه ته راغی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سفر باندې مدینه کې نو، چونکې دا مدینه ته راغلی، خو د مور فرمان دا و چې واپس به راشي زر. نو غزي کې واپس غزي نه واپس زر راغی، هلته ډېر پاتې نه شو ځکه چې د مور حکم نه واپس راغی. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سفر نه واپس مدینه ته راغی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د یو د بنده باره کې چې اویس قرنی هغه باره کې ورته وویل چې دا راغلی او تاسو ملاقات یې کوله، خو چونکې مور بیماره وه، مور ورته حکم کړی چې واپس راشه، نو ډېر سار نه شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر واورېده نو ډېر خوشحاله شو. کتابونو کې لیکي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل یو جوبه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حواله کړه او ورته ویلې چې د بنده نوم اویس د قرن قبیله ولا ده، د سره ملاقات وکړي، او چې کله تاسو ملاقات وکړئ دا جوبه ورته ورکړه او ورته ووایي چې ما بخشش لپاره دعا وکړي. بیا تاریخي مورخ لیکي چې کله د حضرت د نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، بیا هغه زمانه تېره شوه، حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی زمانه تیر شو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله زمانه رااله نو دغه اویس قرنی رحمت الله علیه رالو او دو حضرت عمر رضی الله عنه ملاقات وکړو او دته غونډه نشانه نو خد نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر صلی فرمان مطابق جوبه وته ورکړه او هغه دغه د امت لپاره دعا ورته وکړه. ګوره خلکو ګوره دا سوره غټ د تعالی پاک قدر سوره غټ بلند مرتبه ورته، ولی د مور خدمت اجر چې الله پاک خوږ حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل جوبه مبارک هغه ته هدیه ورستی او دا فرمایش یې ورته وکړو چې ما امت لپاره هغه نه دعا وغواړه. نو موږ ته پکار دی چې موږ د مور پلار ډېر خدمت وکړو او په خپل زندګي کې هغه خوشحاله کړو، کله هم هغه نافرماني ونه کړو. وما علینا الا البلاغ المبین.